کې تاسو ټولو ته هرکلی کوو د کور خایس پروگرام کې تاسو ټولو مینوالو ته ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਛਾਣ تاسو ته پروي مونږ سره یو ټاپک چې پاغه ټاپک باندې خبرې اترې هم کېږي تاسو سره اور خپل ګټوري خبرې یا څه ټیپس داسې تاسو ته معلومات وي هغه را سره شریکولای شئ زبا ور سره چې د خپل کافي هم انجوای کوم او باقي چې څومره زمونږ خويندې دي او کورونه دي ک وطن کې د نن دي ک وطن نه بهر په مسافرۍ باندې دي ټولو ته به هرکلی هم وایو ورته به وایو چې یو ښکلي شاندې کافي یا چای یا چې د شنه چای کم سره چې تاسو شوق لرئ هغه راواخلئ کپ او کښېنئ مونږ سره پروګرام کې نن تاسو ګډون کوئ همیشه په شان مونږ سره نن هم پروګرام کې یو ټاپک ته په هغه موضوع باندې به خبرې اترې کېږي تاسو سره زمونږ د نننۍ موضوع دا چې د چا ظاهره د تاسو په سرکل کې به ډیر زیات داسې خلک کی چې هغه ته تاسو د زړه خبرې کوي یعنی کې تاسو دوست د دې کې تاسو د کزنز هم راځي چې کزنز تاسو زړه ته دومره نږدې یا چې د هغه تاسو ته دومره ګرانی تاسو هغه دوستۍ په لیست کې ساتلی وي چې دا زما پوخ دوست دی او هغه دوست سره تاسو د خپل زړه خبرې شریکوي هغه نه مشورې اخلي ژوند کې داسې پرابلمز راشي ظاهره خبره د هغه خپل هغه فرند سره مونږ بیا شریکو نو بعضی ټایم بیا داسې راشي اکثر مونږ نن سبا سوشل میډیا باندې ډیر زیات داسې ویډیوز ګورو داسې کوټس مونږ مخې نه تیریږي چې یاره دوست نہ رہا دوستی اس طرح کی دوستی نہیں رہی همیشه وای چې دوستی کوي یا دوستان جوړوي نو خپل زړه کې اول نه قبرستان هم ورسره جوړوي هغه ځکه چې کم تاسو رازونه دي تاسو د دوست رازونه دي کم چې هغه تاسو سره شریکي چې پاغه کې هغه تاسو دفن کوي نو نن سبا ټرند بیخي بدل شوی دی اکثر موږ د خپل مشران دا خبره اورو چې را یارانه دوستانی مکوي یا دوست سره چې د خبره مشرکوي همیشه خپل خبرې اترې یا ژوند کې سم مشوره تاسو پکاري نه غد خپل بلډ ریلیشنز نه خله د دې پښا باندې غټه وجه دادا چې دوستی لحاظ هغه شانتي مونږ نه کو یا دوست مونږ هغه کټګوري کې نه ساتو یعنی کې همیشه مونږ د خپل ځان د پاره سوچ کو هغه دوست مونږ نه پاتې وی چې د دوست مونږ د پاره څه کړی یا د خپل حال زړه حال چې دغه ما سره شریکي یا به ما باندې دومره اعتبار لري نو چې کله هم لږه څه خبره اتر ورانه شي نو بیا اومک دوست چې د انسان دشمن جوړ شي دوست بیا دشمن څنګه جوړیږي هغه داسې چې یو خو بس تاسو ټول رازونه هغه ته معلوم وي هغه رازونه په چکر کې ظاهره کله تاسو ورانه راشي کله تاسو لږه شان خبرې ورانی شي نو بیا هغه سلسله چې د دوستی نه هغه دشمنۍ طرف ته روانه شي دشمنۍ طرف ته داسې ذکر روانه شي چې کم تاسو راز خبرې دي هغه به د نورو تخکاره کی تاسو هغه ویکنس په خلکو تخکاره کی تاسو هغه کمزوري به هغه ته پته وي چې را په دې خبرو باندې د خفقېږي نو بار بار تاسو په هغه سیز باندې ټارچر کولای شي ځکه همیشه د وای کنه وای دوستانی کوي خو چې تاسو ته پته چې را د انسان واقعي د دوستۍ قابل دی یا نه دی آیا د بزما ادبار ماتي او کنه خیر وای کنه وی د زړه خبرې همیشه که تاسو په زړه باندې خبرې ساتئ نو زړه باندې هم یو بوج محسوسيږي ژوند کې داسې یو ملګری لازمی پکاري چې را تاسو خپل زړه خبرې هغه سره شریکوي یعنی تاسو د زړه بوج کافي ډیر حد پورې چې دی هغه ور سره سپکوي نو دونه هم نه چې تاسو مطلب بیا بل خبره دا ظاهره دا دوستی تاسو کوي تاسو د راز او نیاز خبرې شریکوي تاسو ته ژوند کې د مشورو ضرورتي تاسو هر څه کوي خو ور سره ضرورت پیدا دي خبرې وي چې تاسو اغه راز هم ساتي چې پکې څه قسمه مسله ناراضي یا که مسلې یا جنگ جګړې ټیک ته افغانونه پکې رام شي خو چې هغه په وخت باندې ختميږي یعنی کې دومره ډیر زیات طول مور کوي یو خو هغه افغانونو ته بل دادې چې د چا راز چې دی هغه راز ساتل دا ډیره غټه خبره په دوستۍ کې نو جناب پری باندې تاسو راتلې شئ او تاسو موږ سره خبرې اترې کولای شئ टेलीफोन د لارې 091 کم چې زموږه ایریا کوډ دی 52544143 دا زموږ د ټلیفون شمیره ده په دې باندې به تاسو راځئ او جناب دې نه علاوه که څوک میسیجز د لارې راتلل غواړي په دې باندې ما سره ون لاین کې خپل رای شریکول غواړي هغه هم راتلی شي 8881 د لارې دې نه علاوه جناب تاسو دا وایم چې دا وخت تاسو موږ فیسبوک ته لارې ګورې لګیای نو تاسو کامنټس ته لارې هم ما سره خپل خیالات شریکولای شئ صحیح شو نو ګورو بجې موږ سره څوک شامل شوي دي کامنټس تاسو راتلل شروع شوي دي
بلکې کافي ټایم نه راځي. خدا وخت چې ماته کوم ټول نه اړومبه میسج ښکاری کامنټ ښکاری هغه د حیدر افریدي د کراچۍ نه وی سلامونه ان ویلکم په خیر راغلی څنګه زه بالکل ټیک ټاک یم جی الحمدلله تاسو دعاګانې دي. نیکسٹ مونږ سره میسج دی جی محمد ولی او وی پلیز نیو سانګ پلی کوي خاجی. دین علاوه جناب سہیل خان دی جی مونږ سره وی السلام علیکم زکیہ خان ویلکم ټو د شو یو جهان مننه سہیل. وطن رحمان سلامونه کوي او دین علاوه جناب مشال خان د سلامونه کوي. عبدالمجید د جی مونږ سره او وی ټول مینوالو ته سلام وعلیکم السلام. مشال خان وی چې لایک مون یو جهان مننه پروګرام خو خولو چې تاسو راځي مونږ سره پروګرام کې ګډون کوي او بیا تر اخیری پروګرام پورې مونږ سره موجود یې پروګرام کې. ضیاء الله د جی مونږ سره سلامونه کوي وعلیکم السلام. اور الحمدللہ ملاخیل هم را رسیدلې دی وی جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے تو جنت اس کی تلاش میں لگ جاتی ہے. زبردست ڈیپ میسج. دین علاوہ جناب وہ بہترین خوشبو کھانے کی خوشبو بہترین ذائقہ نمک کا ذائقہ اور بہترین محبت بچوں کی محبت ماں کے بعد بچوں کی محبت ایسی محبت ہے جس میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتا. زبردست جناب. دین علاوه جناب صاحب الله دی جی مونږ سره یو جهان مننه جی خوشاله اوسئ تاسو وخت په وخت باندې مونږ سره خپل خیالات شریکوي. اور جناب دا کوم نامنه نواز دی جی مونږ سره تاجبر دی مونږ سره د ملایشیا نوې سلام قبول کا وعلیکم السلام یو جهان مننه. اورنګزیب دی جی او وی چې ټول ته زما سلامونه وعلیکم السلام. پروګرام کې به شامل او نن رومبانه کالر زموږ د پروګرام چې څوک تی مونږ سره او سو وینا وکي. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. دا خو کیوټ سیما سحر د مونږ سره څنګه سیما سحر Sweet Amorinonia from long time back as a DJ, doctor, engineer, teacher, Seema Sahar from Peshawar. څنګه سیما نن دې چھٹی ده او نو څه کوي کور کې دا راته ویا بس ناستو ماما سره بس ماما سره ناست وی او څه دې کول فرمایشونه دې ته کول او څه فرمایش څه کولو نانو ماما خو کور کې نشته دی ماما دې کور کې نشته دی نه بیا یې ته نه بوتلې کلی ته سیما او اوهو نو خفای زه ماما نه خفه ما نو بیا به ماما ته څه وایي چې ما ته اوس جرمانه کې څه وکړه زه ورسره خبرې نه کوم بیا دې ماما څنګه رضا کوي دا راته وایه هغه زیرا ته سره ښکلې خبرې کوي نو بیا ورنه رضا شم لکه څنګه ښکلې خبره کوي یو خبره مونږ ته وکړه چې ته ورپې خوشحالېږي هغه ما ته وی که نه وي زما ټولې دنیا نه کیوټ سیما سحر او چې ماما ورته وایي زه ټولې دنیا نه زما کیوټ سیما نو بس سیما رضا شي ها او کیوټ شانتي سیما څه به وایي سیما ټولو ماشومانو ته زه ټولو ماشومانو ته ویم که نه ټولو ته یم چې نن د کشمیر ورځ ده موږ ټولو په کار دی چې 2 رکعته نفل لمونځ وکړو او د کشمیر د ازادولو لپاره دعاګانې وغواړو چې هغه چې الله هغه آزاد کړي. زبردست چې ته ازادي حاصله شي او چې کوم ظلم او ستم روان دی هلته کې چې دا ختم شي صرف د خبرو نه کار نه جوړیږي. او زبردست زبردست ډیر ښکلی میسج ډیره مننه سیما سحر او اپې ما ستا ویډیوګانې وکتلې نو خوښې ده شولې زه خو تا ته کمنټ هم کوم پکې او زه به نن ګورم صحیح ده صحیح شلو زه اوکې خپل ډیر زیات خیال ساته صحیح شو اوکې الله حافظ الله حافظ. زموږ کیوټ شانتي ورکوټې شانتي کالر د سیما سحر کوم چې آی تھنک زما چې څومره اوس ذهن رسیږي لایک د 5 or 4 کلاس سټوډنټ ته بهرحال جناب عمده کشانې ماشومانو ته حوصله ورکول پکاري چې هغه راشي مطلب اوس که تاسو زیاتره زموږ په لومبي ځل باندې چې کم کالرز راځي هغه مونږ سره داسې خبرې نشي شریکولی څنګه چې سیما سحر مونږ سره شریکې کړې. بهرحال جناب اوکے بل کالر طرف ته به هم زو. نیکسٹ ګورو مونږ سره څوک کالر شاملیږي او مونږ سره بس خبرې اترې کوي. السلام علیکم. السلام علیکم زکیه خان سره وعلیکم السلام څنګه الحمدلله شکر الحمدلله ته څنګه تاسو د مزاج سره بالکل ټیک ټاک الحمدلله سبا ویل غواړي الحمدلله
بس پروګرام مې شو ولګاو تا لایو سیشن شو هغه 15 منټه تیر شوی و کنه نو ټاپک کې و نه ورېدو خورجانې ټاپک زمونږ د فرندز حواله سره دی چې بعضی دوستان داسي چې هغه تاسو اعتبار مات کی او بیا نن سبا زمانہ کې تاسو دوستای باندې یقین نه هغه په دې وجه باندې تاسو اعتبار مات کړی وي نو آیا دوستی او بیا د دوستی سو اصول وي هغه اصول باندې بسنګ قائم پاتې کې دي شو او خورجانې خبره بلده تقریبا یو بنده چې اعتبار مات هغه سلو کسانو لپاره نور د نقصان جوړیږي کنه نو نور خلک دا یقین هم نشي پکولای کنه ولې زه به تاسو مثال درکړم څوک بنده چې د زه په چا باندې اعتبار وکم یا پیسې و قرض ورکم هغه چې زما اعتبار خراب یا قرض ما ته را نه خو بیا ظاهر خبر بیا په بل انسان باندې بیا اعتبار نسم کولای کنه بالکل نو دا د خورجان دوستي اعتبار زده هم لکه مثال یو انسان سره وخت تېرول لاغه احساسات جذبات سمجاول هغه سره ناس باسه کولی بیا د انسان پته لګیږي د دوستي هم پته لګیږي او د اعتبار بیا پته لګیږي لکه راځي په سوچ ملاقات باندې هغه موږ اعتبار پرو دوستي سره شروع کو هغه موږ لپاره ډېر غټ نقصانات بیا پیدا کیږي خورجانې بالکل صحیح خبره ده یو چا سره چې زیات تعلق وساتي ناس په پاسو سره وکي دا بعد د انسان ته پته لګي شو چې دا انسان باندې اعتبار کولای سم دا دوستي لایق ده کنه ده دا باندې موږ دوستي کول پکار دي خورجانې صحیح کلی خبرې ډېر مننه الحمدلله او کوشش دا پکار لري انسان ته خورجانې اعتبار چې دا په داسې انسان به اعتبار کول پکار دي دا تاسو په مشکلات وخت کې تاسو سات درکړی کنه بالکل صحیح خبره ده یو جهان مننه الحمدلله ملاخیر خوشاله راتوسیږي الله پامان جی کال ډیر زیات وګدول نه غواړم ځکه چې باقی زموږ ملګری هم انتظار کوي او زم چې زیات نه زیات کالرز راشي موږ سره پروګرام کې شرکت وکړي سو جناب تاسو دا هم وایم چې نن د سکولونو کالجز چې د هغه چټي ده 15 فروری دا او کشمیر یوم یکچتیه کشمیر دا ورځ مانځل کیږي په دې باندې تاسو سوینا کول غواړئ هغه هم را سره شریکول شي او څنګه چې زموږ د کیوټ چاندي کالر ویلي چې را یو دوه رکعات نفل کنن ټول وکي او بیا دعا وکړي شي دا بیا غټه خبره ده بهرحال جناب دعا وکړو څنګه زموږ ملک وطن پاکستان آزاد دی مونږ یو آزاد فضا کې ساخلو دا یو لوی نعمت دی کله چې کله دا مونږ سره نه یا واغستل شي ال انسان ته احساس کېږي د تیر تقریبا اویاونه پلس وزه خبرو کما ایگزیکټ ماته اوس فګرز یاد نه دي چې سدي خدا دې چې اویا کالنه سیوا او شو چې مطلب کشمیریان د آزادۍ حق ته پر ناری وهي زموږ دعاګانې اغوي سره دي راتلی شي موږ سره پروګرام کې به غډون کوي او 8881 لارې نیکسٹ کالر طرف ته بزم چې اغوي س ویل غواړي دی حواله سره السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته سوکت موږ سره استاد سرور عارف خان پاکان عارف څنګه یې تاسو خې کافي موده پس تاسو راغله بس راځو مستر منځ راځو پکې مړ ژوند تیم راځي کارونم راځي کوششنم کو باندې وکړو لګي باندې وخنو لګي خاموشه سره پروګرام ورسنګ حل سم کړي بالکل ټیک ټاک الحمدلله سبا ویل غواړي اول خو د سیمه سحر خبرې مې اورېدې او یقینا درته وایم چې په ما د حد نه زیات خوږی خپل مزیداری لګي او خواهش مې ده چې ان شاء الله که ژوندۍ له سره وفا وکړه نو ضرور به د دې ملاقات له وجه ضرور ورځم که زما خبرې دغه فادر اوري نو ان شاء الله کوشش وکوم چې د دې ماشومې ملاقات لپاره ضرور ورشم زبردست ځکه چې افرین دي د دې د مور او پلاري چې د داسې یو بچي داسې یو ښه تربیت وکړي عالم کې دا کمې خبرې چې د سیمه سحر کوي په دا دونه کم عمر کې تاسو یقین وکړئ چې موږ هغه دوه ضرور خبرې زده کړې هغه موږ نه هېرې شي ځکه چې زه دغه خلکو ته زه لکه دغه یو میسیج څه ورکوم چې دا هم د چا اولاد دی څنګه چې په دې معاشره کې موږ د خپل اولاد ګورو اورو وینو د یو بل نه خبرېږو نو دا کوم رنګ تربیت چې ردي کېږي خو هغه په معاشره کې دغه د خیر سبق ذریعه نه ګرځېږي بجای چې دغه ماشومه داسې د بل ځای نه ده راغلی دا زموږ داسې یو اولاد کې راځي یو بچی ده یو خولا ده نو زه یم چې دغه شانتې تربیت هر مور او پلار د خپل بچي وکړي بل کشمیر ډېر بار کې به زه یو مختصر دو ضرور خبرې وکړم
چې زموږ په پاکستان کې یوازې کشمیر خبره نه ده چې د کشمیر ورځ مانځل کېږي، اعلان کې مختلف ورځې راځي هغه مانځل کېږي. او د ډېر زمانې نه لکه د ډیسیبل ورځ دي، لکه په ډیسیبل ورځ مانځل کېږي، خو ډیسیبل ته ریلیف وسایل سہولت فیسیلیټي نه ملاويږي څنګه چې یورپ کې ملاويږي. دغه شان دي زموږ چې کوم کشمیر ورځ مانځل کېږي 5 فروری باندې. نو زه صرف دومره وایم چې هر سړی صرف دونه سوچو کې د چا چې څومره وس رسي، لکه او زما په وس کې دار چې زه 2 رکعات نفل وکم، 2 رکعات سورت حاجت وکم، دا زما وس کې شته. دا چې هر سړی دغه یو فکر وکي، اعلان کې چې کوم مشکل او کوم تکلیفات کې هغه ته جون تیری نه بجای دغه شان دي مونږ به 15 منټ هم برداشت نکو، هغه د کلونو نه غریبانه دغه تکلیف مشکل تیری. نو زه هم دغه خلکو د پاره یو فکر پکار دی او احساس پکار دی، یوازې په ورځ باندې منځري دوه باندې لکه هیڅ هم نه کېږي، هغه سره پوښتنه دغه مرسته پکار ده، دواګانې کول پکار دي، 2 رکعات نفل. بل د اعتبار اعتماد ته د دوست خبره وکړه د نن 2000 نه مخکې چې کوم وخت او دور او نیچر او د خلکو ضمیر فکر نو هغه ډیر پازیټیو. اوس د بد مرګه چې کوم د 2000 نه دی غړه چې کلونه تیر شو تیریږي او ماحول ته چوغورو کنه، نو زه ما چې مخکې به کوم تکلیف مشکل څه خبره تر براغه د چانغه به دوست سره کې نه چې داغه سره بیا خپل د راز خبرې وکړي. بالکل. نو هغه سره به پوښتنه داغه حوصله مو چې تاسو ساتلې شو برقرار بوا. او اوس هغه وخت دی نه چې سړی اول خو هغه شانتي دوستان شته نه چې سړی دوست سره کېنه هغه سره مشوره وکړي، هغه سره د زړه راز خبرې وکړي، بجای چې که د راز خبرې یا اعتبار اعتماد دی بالکل تاسو یقین وکړي که معمولی 2 خبرې یو سره ترخی راغی دا ارس د راز خبرې د اعتبار اعتماد هر څه د ضایع کوي. دغه خبره کنه مطلب دوستی زمونږ په دشمنی کې کنورټ شي. بالکل چې پر حد کې خو به هر سړی د یار شي، پر حد کې خو به هر سړی د یار شي، یار اخر چې په سخته کې پکار شي. ټول خپلوان ته نتاویږي چې امیر وي چې غریب شي، هر سړی ته نه پلار شي. اوس لکه زه دا یو خبره د اخیری کې کومه انسان باندې هر قسم حالات راځي چې زکیه لکه ټول عمر انسان یو لیول کې نه دی به خم دی به کمزوري کیږي، دی به خکیږي، مده باندې امتحانات ازمایش د الله د سر نه هم راځي. او زمونږ د دې نوې کول د اعتباري اعتمادي او د دوستي زه تاسو واضح کوم ځکه په دې معاشره کې مونږ د ډېر زمانې نه ګرځو مختلف خلکو سره زموږ معاملات راغه. تاسو یقین وکړئ قسم درته په دې خبرو خرم ګناګار باندې شم، په انسان باندې الله پاک د سر نه امتحانات ازمایش راشي او دلته دوستان د خپل خپلوان مرګري چې دي لاس واخلي. اعلان کې د خلکو ته صرف دغه میسج ورکوم چې ته دوست لسه نشي ورکولې، د سره ته خېګړه نشي کولې، نیکی نشي کولې، یا څه پیسې یا وغیرہ څه نشي ورکولې، لاس دې صلاح لې ټول عمر خو به دغه تکلیف خفګان مشکل کې خو به دغه امتحانات ازمایش کې الله د سر نه راغو. یو ورځ به داسې راشي دی به روغ جوړ شي، دی به سیل شي، دی به خوشاله، دی به هغه شانتي بیا به دوباره شي. نو زه وایم چې دې خلکو نه موږ لاس ولې اخلو، هلته به د الله د سر نه یو ازمایش امتحانات راشي، هغه حوصله کمزوري شي رد او چې موږ په داسې حالاتو کې موږ ته پته مو چلی کنه چې مطلب څوک زموږ خپل دي او څوک نه دي. بالکل چې لکه دې زه صرف دغه یو خبره کوم چې تاسو د خدای موږ د خلکو کته کنه او چې وسړی دی هغه مالدار دی دوست دی کنه هغه بیمار شي، بیمار کوسل چې اول زب ځان خبره وکم ځکه چې امیر مرګري لزور شمه کې کور ته یا هسپتال ته تاسو یقینو کې ما ته خپتي چې د وسایل وسرشته او زاغه ته د پیسو حسد کوم کاغه مان نه دی د بالغ لاندې وته کاپی کېدم خو زه تم چې نه دا پیسې به ته خامخاري. اعلان کې چې کم کمزورې مرګري وي او غریبي یا د امتحانات معاشره مخشي وي، بجای چې داغه پیسو ته ضرورت وي خو غلنګ د تاسو راغ سره نه کو. او اعلان کې هغه ورکول خو ډیر سوال نه پیدا کیږي، اسیم ورته ست نه کو. بالکل بالکل دا څه پکار د ټول خبرو خیال دی وساتي ځکه چې د دنیا د یو ازمایش دی، انسان باندې هر قسمه حالت راځي نو دا په هر چا راځي چې د وخت راکول یو جهان مننه جی خوشاله اوسېږي داسې مشکل وخت کې ملاتړ کول پکاري او لاس ته چا داسې حالاتو کې نه پرې خودل پکار. دا خبره ټیک ته وی الله پاک طرف نه امتحانات راځي. کامنټس په یو څو شاملوم چونکه